نو زید رضی الله تعالی عنہ یو ځل یو مالداره وله راغی او ورته وایي چې جي زما پلانکې حق دی او مال خلک نه راکوي. نو زید رضی الله تعالی عنہ د هغه نه خبرې واورېدې چې ته خپله فیصله وکړه چې ستا څه خبرې دي مال یې بیان کړه. هغه چې کله بیان وکړه نو زید رضی الله تعالی عنہ پکې دروغ ومونده. خو مالداره سړی سرمایه داره سړی یو خبره یې پکې دروغ وکړه. زید رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل دا پلانکې خبره دې دروغ ولې وکړه؟ خلق حیران شو چې دومره مالداره سړی وله راغلی دی او د ده لحاظ هم نه کوي. نو زید رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې تا دغه دروغ ویلی دي او دغو دروغو د وجې نه زه د چا نه یریږم نه، زه حق وینا کوم او حق وینا تعلم کوم. اگر چې خلق حیران دي چې اوس دلې دا دومره تیزې تیزې خبرې وکړي. نو ما په زړه کې ویل چې دا واقع ما پړه وکړه. نو ما ویل چې که دغسې فیصلې خو زمونږ هم کېدی که نه چې د مالداره ناحقه وی او دروغ یې ویلی او په ناحقه ولاړو چې تقیستی مو او هغه جمادار چې د ټولو نه کمزورې طبقه ورته مونږ ګورو والله چې د هغه حق وي چې د هغه ته مو حق ورکړی او صحابو د چا پروا نه کوله چې کنې یرې دا مالداره دی مالداره به نه کروړپتي به پروا به د چا نه کوله حق فیصله به کول او چې دروغ به پکې ولید مخامخ به ورته وي دا د دروغ ویل دا خبره پتا کې نشته. داسې صحابو